تقریبا وښیه څه نیمه ګنټه مخکې دا غسل دی څه ډېر زیات ثواب دی. دویم شی اعمالو کې دا دی څه د شپه په کار انسان احیا کی، د شپه په کار انسان بیداری کې تیره کی، دعاوانې استغفار وکړي انسان، او بیا خاص کر مسجد کې که تیره کړي ډېر زیات ثواب دی. دریم عمل دا دی څه نماز مغرب نه بعد، ماښام لمانځه، ماسخوتن لمانځه نه بعد، صبح لمانځه نه بعد خاص تکبیرات دي چې دغه الوستله مستحبه دی. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد، الحمد لله علی ما هدانا وله الشکر علی ما اولانا. دا ذکر به تاسو ته انشاءالله سکرین باندې راشي. دی ذکر ډېر زیات ثواب دی چې انسان دغه لمانځو نه بعد کوي. څلورم عمل دا دی څه مغرب المنځه نه بعد او مغرب نافله څه کله ته وکړي، یوه مخصوصه دعا دی چې هغه مفاتیح کې شته دی، یا ذا المن والطول یا ذا الجود اخیره پورې دی. د دعا سکرین باندې به تاسو ته شو شي. دینه بعد 100 مرتبه چې کله دعا اخر ته ورسې اتوب الی الله ذکر دی چې انسان په کار دی وکړي. پنځم عمل دا دی چې امام حسین علیه الصلاة والسلام زیارت دی، نن شپې ډېر زیات فضیلت لري چې همدغه ځینې ته زیارت وکړي د مولا. شپږم عمل دا دی چې لاس ورته انسان په کار دی وایي یا دائم الفضل، یا دائم الفضل، دا ذکر انسان لاس ورته وکړي. سکرین باندې به درته شو شي. اوم عمل څه ثواب زیات دی، لاس رکعته خپل نافله دی چې د کوم نافلې دي د هغه والا رمضان والا دغې شپې اخیري لاس رکعته نافله حسابېږي چې هغه انسان په کار دی وکړي. اتم عمل دا دی چې 2 رکعته مخصوص المونځ دی د دغې شپې. اول رکعت کې به 1000 وارې سورې قل هو الله احد دی، دویم رکعت کې 1 وارې سورې قل هو الله احد دی. بیا چې کله سلام د وڅرخولو سلام نه بعد 100 ورته ذکر دی، اتوبو الی الله ذکر دی. بیا به یا ذا المن والجود، یا ذا المن والطول، یا مصطفی محمد صلی الله علیه و آله وافعل بی کذا و کذا. اخیری کې بیا خپل حاجتونه دغې دعا نه بعد انسان وغواړي. دین علاوه دعاوانې دي مفاتیح کې چې انسان وکړي زیات ثواب دی. او انم عمل دا دی چې 14 رکعته المونځ دی د دغې شپې څه 2 رکعته کېږي. اول هر یو رکعت کې الحمد څه کله ته وایي، الحمد نه بعد به ته 1 وارې آیت الکرسی وایي او 3 وارې به قل هو الله احد یایي. پس هر رکعت کې الحمد نه بعد 1 وارې آیت الکرسی و 3 وارې قل هو الله احد دی. چې کله دغه 14 رکعت المونځ ته وکړي، روایتو کې شته دي چې انسان